بسم الله الرحمن الرحيم قال ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب وأكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى وريانا لا يجزئ خجي پنځم شرط کې بیان شروع دی. موږ ویلو مجموعه اعتبار سره راته و شرایط بیانوي. اول شرط مخکې بیان شوی اوقات صلات کې حاصل دا و چې وقت به داخل یا به مونځ کیږي. دویم دریم او څلورم شرط طهارت، کپڑے به پاکي، مکان به پاکي او بدن به پاکي، بې اودسه به سړی نه وي، جنابت کې به نه وي. پنځم شرط به د عورت پټولو بیانو او موږ ویلو د دې درې صورت دي، یو عورت د سړي دی، یو د ښځې دی، یو د وینځې دی. عورت د سړي نوم نواله تر ګوتنو پورې نوم د حنافو په نسب کې نه و داخله او ګوتنې داخلې وي. او عورت د ښځې چې د ټول بدن عورتو صرف مخ او کفین او یو روایت کې قدمین د عورت نو. او دریم نمبر د وینځي عورت، نو د سړي کوم عورت دی نوم نواله تر ګوتنو پورې دا د وینځم دی. البته وبطنها وظهرها عورت دا ویلو، د وینځي خېټه او ملا هم عورت دی او د سړي دغه شان نه، یعنی د نوم نه بره حصه د خېټې او د ملا دا د وینځي عورت او د سړي نه، دا فرق پکې و صرف. اوس د شرط ثاني فقدان په صورت کې حکم سره د هغې بیان کوي. یعنی چې کله طهارت نه وي، کپړې پاکې نه وي، نو سړی به څنګه مونځ کوي. اول صورت دا دی چې کپړې شته دی خو نجسې دي، او دویم به راته رستو بیانوي چې بیخي کپړې نه وي. نو اوس راځي اول صورت کې هم دوه صورته دي، کپړې شته دی نجسې دي، د دې دوه صورته. یو دا چې ربع کپړې چې دي دا پاکې دي یا د دې نه زیاتې، بقیه درې ربع یا څه کم درې ربع نجسې دي، خو دومره ده کم از کم ربع کپړې پاکې دي. او دویم صورت دا دی چې ربع کپړې هم نه دي پاکې. هر چې اول صورت دی کپړې شته دی او نجسې دي، البته څلورم حصه د کپړو دا پاکه ده. نو په دې کې فقط دغه یو روایت دی زموږ د امامانو نه چې کپړو کې به مونځ کوي اگر چې نجسي، او که دا کپړې لرې کوي او بربند مونځ کوي نو مونځ یې نه کېږي. واجب ده چې کپړو کې مونځ وکړي. خو یاد ساتئ دغه صورت دی چې نورې کپړې پاکې ګوریا نشته، دا ذهن کې کښېنوئ. حکم دا شو بربنده مونځ نه کېږي، دغه کپړو کې به مونځ کوي اگر چې نجسي دي. ربع حصه پاکه وه د مجموعه کپړو یا زیاته، نو کپړو کې مونځ واجب. قال قدري ملا فرمایي ولو لم یجد ما یزیل به النجاسه، که یو سړی نه موندي هغه شی چې زایل کړي په هغې سره نجاست. دا شرط پکې ما نه وویلې. نورې پاکې کپړې هم نشته دی او اوبه هم نشته دی چې کپړې وینځي، بل مایع اشیا نشته دی چې کپړې پې وینځي. دا ټکي ورسره ضروري دی. ولو لم یجد که چېرې مصلي ونه موندي ما هغه مایع اشیا یا اوبه ما یزیل به النجاسه چې زایل کې په هغې سره نجاست، صلی معها نو کپړو سره به مونځ کوي، ولم یعد واپس کوي، بیا هم نه بس وشو رستو کو پاکې کپړې میلاو شولې یا اوبه میلاو شولې او وینځي بیا هم دغه مونځ یې شوی دی. خو دا دی چې وقت نه پس یې میلاو شي. وهذا على وجهین، اوس د دې وایي دوه صورتونه دي. اول ان کان ربع الثوب او اکثر منه طاهرا، که چېرې وه څلورمه حصه د کپړې یا زیاته د کپړې نه پاکه وه، نو یصلي فیه په دې کپړو کې به مونځ کوي اگر چې نجسې دي. او که چېرې کپړې لري کې او بربند مونځ وکړي نو نه کېږي. ولو صلی عریانا که مونځ وکړي بربند لا یجزئه، دغه صلات عریانا د لپاره کافي کېږي نه. وجه څه ده؟ ځکه ربع کپړه پاکه ده او ربع له حکم هم ته ورته کل وي، نو ته داسې وګڼه لکه چې کل کپړې پاکې دي. او چې کل کپړې پاکي او سړی کپړې لرې کوي او بربند مونځ کوي، نو دا خو پنځم شرط فوت کېږي، ستر عورت والا. لأن ربع شی، ځکه ربع د شی چې یقوم مقام کله، دا قایمیږي په مقام د کل باندې. وإن كان الطاهر أقل من ربع،
او کچری پاکه کپړه کم و د څلورم میسي نه دا غدویم صورت دی دې ته وغوږ شئ کچری د څلورم میسي نه کمه کپړه پاکه وه نو بیا د امام محمد رحم الله رای همدغه شانده کمه چې تېره شوله زړه په زړه یعنی کپړو کې مونځ کول واجب دي بربند مون نه کېږي او د شیخینو رای دا ده چې بیا ورته اختیار دی که بربند مونځ کې هم کولی شي او که کپړو کې هم کولی شي البته کپړو کې کول بهتر دی او د شیخینو رای چې د علامه شمی وغیره وي دا مفتابه رای ده نو ګورئ وان کانت طاهرو کچری و دغه کپړه وان کانت طاهرو کچری پاکه ایسله کپړې اقل من الربع دا د ربع نه کمه وه نو فکذلک عند محمد رحمه الله همدغه شان د امام محمد رحم الله رای ده کوم چې مخکې تېره شوه د ربع نه چې زیاته پاکه وه هغې کې تېره شوه وهو احد قولی الشافعي رحمه الله دا یو قول د امام شافعي رحمه الله هم دی په دوه قولو کې د هغو دپاره دلیل دا دی که چېرې په کپړو کې مونځ کوي نو یو فرض پاتې کېږي چې هغه طهارت د کپړې دی او که بربند مونځ کوي نو بیا خو به یې په ناسته کوي نو قیام به فوت وي رکوع به فوت وي سجده به فوت وي ډېر فروض پاتې کېږي او دا قانون دی چې کله یو صورت کې ډېر فروض پاتې کېږي ډېر فرضونه او بلکې یو فرض پاتې کېږي نو بهتره دا ده یو فرض دې پاتې شي خو هغه ډېر راونیسه زموږ مادي دي او کوم چې فقهاو ذکر کړي تقریبا د 25 نواله تر د 29 پورې 28 پورې هم د دغې بیان دی پکې یختار اهون الشرین دوه شره مخې ته شول کوم چې اهون شر دی هغه به عملي کوو هغه به قبلو خو کوم چې قوي شر دی هغه به لرې کوو همدغه شان بله ماده ده يتحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف ټول کې هم د دې بیان دی چې کله مخې ته دوه شر رال نو وړوکی شر به برداشت کوو او غټ شر چې دی هغې نه به ځان بچ کوو فقهاو ده قاعده م لیکلې ده من ابتلا ببلیتین نو کله چې سړی په دوه قسمه مصایبو باندې مبتلا شي نو که دواړه برابر وي بس بیا چې کم یو ورته غاړه ورکوي کم قبلی او که چېرې وین اختلفه علامه شامي لیکلې ده شامي په متن کې ده یعنی علامه حسکفي لیکلې ده او که چېرې مختلفې وي یو غټ مصیبت و یو وړوکی و نو اختار الاخف کوم چې وړوکی مصیبت دی هغه به غوره کوو معنا به قبله و غټ به دفع کوو وړوکی به برداشت کوو بهرحال د امام محمد رحم الله رای او د امام شافعي رحم الله یو قول دا دی چې کپړو کې د مونځ کوي بیا هم بربنډې نشي کولی لأن فی الصلاة ځکه مونځ کول فيه په کپړو کې ترک فرض واحد لأن ترک فرض واحد ځکه پرېښودل د یو فرض دی فی الصلاة که چېرې کپړو کې مونځ کوي وفي الصلاة عریانا او که مونځ کوي بربنډه باندې ترک الفروض په هغه کې خو ډېر فروض پاتې کېږي وعند ابي حنیفة وابي یوسف رحمهم الله د دې دواړو بنسبت باندې او د دې رای مفتي بهم ده یتخیر دو حکم لګي یو دا چې اختیار دی وته کپړو کې مونځ کوي نجسي کپړې دي او پاک حصہ د ربع نه کمه ده او که بربنډې کوي یو حکم دا دویم دا چې په کپړو کې کول بهرحال بهتر دی واجب نه دي څنګه چې امام محمد وی رحمه الله البته بهتر دی یتخیر دا ول حکم دی ورته اختیار دی بین یصلی او ریانا په مابین د دې کې چې منځو کې بربند و بین یصلی فيه په مابین د دې کې چې منځ کپړو کې وکي دویم حکم هو الافضل البته چې کپړو کې منځ کې دا افضل ده لأن كل واحد منهما مانع وجد هذا چې کپړې دي نجسي منځ کول هم منه دي او که بربند منځ کې هم منه دي نو دواړه په دې کې شریک شو منع کې شریک دي لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ځکه هر واحد په دې دواړو کې دا مانع دی د جواز صلات په حالت د اختیار کې حالت د اختیار معنی چې کپړې وي او بربند منځ کې نشي کولی پاکي کپړې وي او نجسو کې نشي کولی
نو دواړه بدی کی برابر دي. دویم ویستویانی فی حق المقدار، د مقدار په مسله کې دواړه برابر دي. څه معنا؟ قلیل پکې عفو دی، کپڑے کې لګي نجسی نجاست غلیظه چې د درهم نه کم وي، مخکې ویلو تر درهم پورې عفو دی. او نجاست خفیفه چې د ربع نه کم وي مونږ پکې کیږي. او کسړې د سړي د عورت یا د ښځې د عورت څه حصه ښکاره شي او لږ ټیم ښکاره شي نو عفو ده. لږ ټیم معنا یو رکن چې په سنت طریقه څومره ټیم کې ادا کیږي، ادنی رکن صلات رکوع او سجده ده. په هغې کې په سنت طریقې چې ادا کې 42 حروف پکې جوړیږي. سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کې 14 حروف دي. درې پیرې چې په سنت طریقه نو 42 جوړیږي. نو 42 حروف ادا کېدو کې چې څومره وخت لګي دومره وخت عورت ښکاره یا د دې نه زیاتو دې صورت کې به مون ماتیږي. او که د دې نه کم ښکاره شو نو به څه باک نه کوي، باک کوي خو معنی دا مونځ نه فاسدېږي. داسې به ووایو لکه منیت المصلي کې دي وإن انکشف عضو، که د یو سړي عضو ښکاره شوله نو ډایرکټ په ډایرکټ به پټوي، ډایرکټ په ډایرکټ اغازې پټ کو نو لا یضره، بس صحیح ده، ضرر نه ورکوي، مون نه فاسدېږي. وإن أدى معه رکنا يفسد صلاته، او کچری یو رکن ادا کو نو مونځ فاسدېږي. ورپسې وایي وإن لم يؤدي، که رکن ادا نه کو لكن مكث مقدار ما يؤدي فيه او ركنا بسنة فلم يستر فسدت صلاته عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله منية المصلي صفحه نمبر 75. حاصل دا کبر عورت ښکارو او یو رکن ادا کو یا رکن ادا نه کو، څومره ټیم کې چې په سنت طریقه رکن ادا کیږي هغه ټیم پورې هغه ټیم عمره عورت ښکارو په دغه صورت کې مون فاسدېږي. حجي ويستویانی او برابر هم دي په حق د مقدار کې، معنا لږ عفو او ډېر عفو نه دي. فيستویانی فی حکم الصلاة، نو چې کله په منع کې هم برابرو، په مقدار د عفو کې هم برابرو، نو حکم کې هم برابر وي. نو که په لغه بربنډ مونځ کې او که په نجسو کپړو کې فيستویانی فی حکم الصلاة، داسې نه ده چې په دغه نجسو کپړو کې کول پې واجب. باقي امام محمد رحم الله دلیل دا پیش کړو کچری په کپړو کې مونږ کې یو فرض پاتې کیږي چې هغه طهارت دی، او که په بربند مونږ کوي نو به ډیر فرض پاتې کیږي. نو دا غي جواب کوي په بربند چې مونږ کوي او په ناسته کوي هلته خو به ناسته دا قائم مقام د قیام دا او رکوع او سجدي د لپاره کوم اشاره دغه دغه قائم مقام دا او کله چې یو شی فوت شي او خلیفي نو دا داسې لکه چې د سره فوت شوی نه دی ونه رسېدی پې ولاړې، یعنی د قیام خلیفه شته دی که نه ناسته دغه شان وخت کې، او د رکوع او د سجدې هم خلیفه شته دی چې هغه ایما اشاره ده. او قانون دا دی چې یو شی فوت شي او خلیفه نو دا داسې ده لکه چې د سره فوت نه دی. نو موږ امام محمد رحمه الله ته وایو چې په ناست په کپړو په بربنډ باندې په ناست مونځ کوي تا ویل ډېر فروس پاتې کېږي، موږ نه پاتې کېږي، پاتې کېدلی به اله چې خلیفه نه ویل ته خو خلیفه شته. وی وترک الشیء الی خلف، او ترک د یو شي خلیفه ته لا یکونو ترکن، دا ترک نه حسابېږي. ښه نو به شیخینو نه تپوس پکار دی تاسو ولې کپړو کې مونځ کول بیم بهتر ګڼئ، یعنې ربع نه کمې پاکې دي او بیم وایي دې کې بهتر دی. د هغې جواب دا دی چې ستر عورت د هر حالت کې که مونځ کې او که مون نه باري نه ته به پرده کې او پاتې شول. طهارت دا صرف د مون د حالت مسله ده. بیا واورئ ستر عورت په حالت د صلات کې لازم دی او د صلات نه علاوه هم ستر عورت لازم دی. د عورت پرده به کې او پاتې شول. طهارت مسله صرف په حالت صلات کې ده، او قانون دا دی چې د کوم شي خیال ساتل هر وخت کې لازم وي، په عامو حالاتو کې لازم وي. د دې خیال ساتل اولاد هغې نه چې په بعضې حالاتو کې خیال ساتل لازم وي، هر حالت کې نه وي. نو وایي والافضلیة لعدم اختصاص الستر بالصلاة، هغه دا چې خاص نه دی د ستر مسله د مونځ سره، هر حالت کې ده. او اختصاص الطهارت بها، او طهارت خو صرف مونځ پورې خاص دی ونه رسېدلی پې. نو کوم شی چې هر وخت کې لازم وي پکار ده د هغې خیال وساتل شي، د هغې نه چې په بعضې حالاتو کې لازم وي.
نو د پردي حکم هر وخت کې دی پکار د دې خیال وساتل شي د طهارت د حکم مقابله کې لاندې لیکلي وما كان لازما في جميع الاحوال احق بالمراعاه کم شي چې لازم وي په ټولو حالتونو کې پکار ده حق د هغې دی چې د هغې خیال وساتل شي د هغې نه چې په بعضې حالتونو کې لازم وي حکم فاقد الشرط الخامس الستر راځئ اوس پنځم شرط فوت شو کپړې بالکل نشته دومره کپړې د سړي سره نشته دی چې نوم نواله تر غوټنو پورې پکې ځان پټ کړي د ښځې سره دومره نشته دی چې د مخ لاسونو قدمونو نه علاوه کوم بدن دی پکې پټ کړي نو اوس دته اختیار دی دغه شخص ته که په بربنډه مونځ کوي نه اوس ورته اختیار مو وایي اوس ورته حکم دا دی مونځ دې وکړي بربنډ دې وکړي خو دې کړي البته اختیار ورته دا دی چې په ولاړه په بربنډه مونځ کوي او که په ناسته باندې په بربنډه مونځ کوي البته دومره ده که په ناسته په بربنډه مونځ کوي دا به افضل وي ګورئ ومن لم یجد ثوبا که څوک نه موندي کپړه صلی عریانا قاعده مونځ دې وکړي بربنډه باندې په ناسته بیا به د رکوع او سجدې سره څه کوي هغې دپاره به اشاره کوي یؤمي بالرکوع والسجود اشاره به کوي په رکوع دپاره او سجدې دپاره هكذا فعله اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان کار کړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه بربند باندې مونږ کړو د حدیث نقل کړی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ انه قال ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ركبوا في سفینه کشتی کې سوار شوی فانكسرت بهم السفینه کشتی په مات شول بخرجوا من البحر عراتا سمندر نه بربند راووتل فصلوا قعودا بالاماء پناست منځ وکړلو اشارې سره د حدیث تعالی مزیلی رحمه الله غریب اثر ویلی دی او به علاوه السنن کې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا قول نقل کړي الذي يصلي في السفينه والذي يصلي عريانا يصلي جالسا پناست به منځ کوي بهرحال پناست ورته منځ کول ما ویل دا بهتره هم دی او کولی شي هكذا فعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وي فإن صلى قائما او کچری منځو کې په ولاړ اجزا او دام تی کافی کی صلات قائما هم کافی کیږي دوړو کې او اختیار دی او دوړو کې وجه مشته وجه دا د کبناست منځ کې عورت غلیظه به پټوي نو دا د افضلیت د جواز وجه دا شوله د اختیارولو وجه دا شوله چې عورت غلیظه به پټوي البته نقصان بدایي چې قیام بفوت وي رکوع به نشي کولی سجده به نشي کولی یو طرف ته فایده مشته بل طرف ته نقصان او که په ولاړه مونځ کوي نو ارکان به ادا کولی شي قیام رکوع سجده خدا ده چې نقصان به وي عورت غلیظه به ښکاروي نو هر یو کې په هر یو که عمل کوي فایدې مشته نقصان لحاظه اختیار شو برابر دي اگر قاعده د اصولو چې کله دوی شی نه برابري په یو سر کې دواړه برابري نفع کې دواړه برابري نو به اختیار وي او که چېرې یو کې یو سر زید وي د بل په مقابله کې لکه سفر کې 2 رکعتونو کې یو سر زید دی په مقابله د څلورو کې نو به کم کې چې یو سر هغه لازمي لأن في القعود دا د عزیمت او رخصت په بیان کې صاحب د اسامي دا مسله ذکر کړی دا قاعده لأن في القعود ذکر په قعود کې ستر العورة الغليظة ستر دي دعورة غليظة وفي القيام وفي قيام كي أداو هذه الأركان أغدا كول دا أركان دي فيميل إلى أيه ما شاء بس ورد أخوة كم ترب تميلكي يغا ما دي قايدة مرامعات كري لأن من ابتلى ببليتين مساويتين يخير فيهما البته إلا أن الأول أفضل أول بك أفضل دا يعني بناس تمنس كول أفضل دي وجه سدا لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس دا خبر اهم ده پرده د پردې داسې مسله ده چې د مونځ حق هم دې پکار د پرده پکې وشي یعنی لازم ده پرده وشي او په حق د خلکو کې هم خلکو نه هم پرده کې عورت غلیظه به خلکو نه پټې لکه بناست مونځ وکړي نو په دې عمل راځي دویمه وجه دا ده که چېرې ته په ولاړه مونځ کې او عورت غلیظه دې ښکاره شي نو د عورت غلیظي د ستر خلیفه ملیفه نشته دی او که چېرې ته په ناسته مونځ کې
نو دغه دوه کمې فایدې دغه دې کې نشته. یو دا چې په ناسته باندې مونځ کول دا صرف د مونځ مسله ده، مونځ پورې خاص دی، فی حق الصلاة و فی حق الناس نه دی، صرف فی حق الصلاة دی. او بله دا چې په ناسته مونځ کې نو کوم څه چې پاتې کېږي د هغې خو خلیفه شته که نه، اشاره شته دی، رکوع سجدې دپاره، د قیام دپاره جلوس شته که نه، قعود. تاسو پوه نه شولې، مسله داسې شوله که په ولاړه مونځ کوي د پردې کومه مسله ده، مطلب عورت غلیظه پټ وساتي، نو یو خو مونځ د پاره هم دا ضروري ده او بل خلکو نه کول هم ضروري دي، یعنی په ټولو حالتونو کې دا ضروري ده. او پاتې شولو په ناسته باندې مونځ تاسو دا مسله داسې وکئ که په ناسته مونځ کوي دوه فایدې حاصلېږي او یو نقصان دی او دغه نقصان ازاله هم کېږي. هغه دا چې یوه فایده دا حاصلېږي چې که په ناسته مونځ کې عورت غلیظه به دې پټ وي او د دې دا پټوالی دا په مونځ کې هم ضروري دی او د مونځ نه علاوه د خلکو نه هم ضروري دی. او ورسره دوه فایدې، یو خو د مونځ به مونځ کې د پردې به هم لحاظ وشي، یوه دا فایده، او د خلکو نه د پردې کولو به هم لحاظ وشي، دویمه فایده دا شوله. او نقصان دا دی چې قیام به فوت شي، رکوع سجده به فوت شي، نو د هغې ازاله کېدی شي که نه، د اشاره چې ده د هغې دپاره کافي د خلیفه دی. او که د دې په مقابله کې ته په ولاړه مونځ کې نو صحیح ده، رکوع به هم وکړی شي، سجده د ارکان بادا کې، خو دا ده چې خلکو نه په مونځ کې به د عورت غلیظه ښکاري، یو د خلکو نه به عورت نه پټ دا بل، او ورسره د عورت د نه پټېدلو څه خلیفه هم نشته دی. بهرحال لأن الستر ځکه ستر چې دی وجب لحق الصلاة و حق الناس، دا واجب دی د صلات د حق د وجې نه هم د خلکو د حق د وجې نه هم، ولأنه بل وجه دا ده که ته پرېږدې نو لا خلف له خلیفه هم نشته دی. او پاتې شوله اشاره والایماء خلف عن الارکان، نو هلته که ته یعنې دا نقصان که پکې رالی چې رکوع سجده پاتې شوله، قیام پاتې شو، نو ایما شته که نه، وایي دا خلیفه دی د ارکانو نه.